رحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم ستاسو ورور لاجبر جواد. ملګرو ما تاسو لپاره ډېر مزیدار اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې به تاسو ته دعاګانې، مکمل قرآن اسلامي او عیسوي کلنډر، د لمونځ وختونه، د لمونځ مکمل طریقه، د سلام تکبیر تحریمي نه واخله تر د سلامه پورې، د حج د عمرې احکامات او داسې ډېر څه انشاءالله تعالی. نو راځئ ملګرو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. د هغې نه مخکې کوم زموږ چې ملګري دي یا په دې چینل باندې نوي دي او هغې سبسکرایب کړی زموږ چینل نه دی، نو هغې ته خواست دی چې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ چې تاسو ته ټول نه مخکې نوټیفیکیشن راځي. نو راځئ ملګرو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. ټول نه مخکې به موږ پلی سټور ته ځو او په پلی سټور کې به دا اپلیکیشن سرچ کوو. نو راځئ ملګرو موږ سره دا اپلیکیشن ما مخکې ډاونلوډ کړی دی. نو تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په اسلام په سرچ کې به صرف ورکړئ اسلام 360 اسلام 360. نو دا اپلیکیشن به راشي، دا آیکن دی ما ډاونلوډ کړی، زه بیا خالي اوپن کوم، تاسو خامخا ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو دې کې دا ټاپ باندې وګورئ، دا رجب 1441 هفتې ورځ ده، د مارچ 21 تاریخ دی 2020. دې کې مکمل هر څه راځي او ورسره سهار مونځ چې کوم را روان دی د هغې ټایم ورکړی دی، چې کوم مونځ تېر شوی دی د هغه ټایم هم ورکړی دی. او دې کې علاوه بیان دا چې کوم د سورت کهف، سورت سجده، سورت یاسین، سورت رحمان، سورت واقعه، سورت ملک، دا چې کوم غټ غټ سورتونه دي نو ډېر فضیلت دی، دا هم پکې لیکلي دي انشاءالله تعالی. دا پکې راځي به دا تاسو په اډیو هم اورېدی شئ او سره چې کوم تاسو ویلی هم شئ. دې کې بیا مکمل قارین دي بیل بیل، چې کوم قاري په اواز باندې ستاسو خوښ وي د هغې په قاري په اواز باندې تاسو هغه پلی کولی شئ. نو تاسو به دا کتی شئ. بیا دې کې آیات ورکوي چې کوم ورځې آیات وي، مطلب دا چې کوم حواله تاسو ګورئ د هغې د عربي متن ګورئ، نو عربي هم پکې راغلی ده، د هغې چې کوم د اردو ترجمه که تاسو اورېدل غواړئ په دې باندې تاسو اورلی شئ. دا چې کوم د لوډ سپیکر آیکن دی په دې تاسو کتی هم شئ. ورسره د انګلیش ترجمه که تاسو اورئ یا وینئ نو د انګلیش ترجمه هم پکې شته. د دې نه علاوه ملګرو چې کوم دی په دې کې احادیث راځي د ورځې تر ورځې، هر ورځ بیل بیل حدیث پکې راځي. ورسره چې کوم د اسلامي حمایت پکې راځي، اسلامي واقعیات پکې راځي، قرآني الفاظ پکې راځي، دعاګانې پکې راځي. په دې کې بیا تسبیح دي، هغه ملګری چې کوم تسبیح سره شوق وي او هغه وایي چې زه الفاظ کې غلطېږم نو په دې کې تسبیح هم دا کولی شي، مطلب سبحان الله سبحان الله وایي که نه، نو په دې موبایل په سکرین دی ټچ کوي نو انشاءالله اوړي به. دې نه پس ملګرو دې کې دا دعاګانې دي. بیا پکې قاعده را هغه ملګري چې کوم ملګري سبق سره شوق لري او هغه وایي چې زه جومات ته نشم تللی، شرمېږي د مولانا صاحب نه، نو هغې دې په دې دغه کې هم سبق ویلی شي. په دې کې دې باندې کلیک کوي، لاندې چې کوم دی دا پلی سټور دغه دی د را پلی بټن ده، نو دا دې ووهي انشاءالله تعالی دا پلی کېږي م ورته، هر الفاظ بیل بیل ورته پلی کېږي. د دې نه پس ملګرو په دې کې ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. مزید ته بل ته راشو، په دې کې مبارکباد پیغامات دي، د لمونځ وختونه دي، د الله نومونه دي، تسبیح مې تاسو ته وویلې، دعاګانې پکې دي. په دې کې هر قسمه دعا ده، सोते वक्त की दुआएं، सोते वक्त की दुआएं और ورسره چې کوم دی د نیند سے بیدار होने की दुआएं، بیت الخلا की दुआएं، مسجد में दाखिल होने की दुआएं، هر قسمه دعا په دې کې شته چې کوم موږ ته زموږ ضرورت دی زندگی باندې دا دعاګانې موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. بازار में दाखिल होने की दुआ، चाँद देखने की दुआ، روزه افطار کرتے وقت کی دعا، او داسې چې کوم دی قاعده مې تاسو ته وښودله. ورسره تجوید دی، الفاظ چې کوم دي پکې، شهادت دعاګانې پکې دي. عبادت ته به راشو، د روزې احکامات پکې دي، د روژې دعاګانې پکې دي، د روژې د ماتولو، د روژې د نیولو. او ورسره د مونځ مکمل طریقه ده، د تکبیر تحریمي نه واخله تر سلامه پورې. په دې کې خاص خبره ده ملګرو چې زموږ اکثر ملګري داسې وي چې هغه د دوه سجدو منځ کې دعا نه وایي، نو دې ډېر فضیلت دی. د هغه وړه غونډه کې دعا ده، رب اغفر لي رب اغفر لي. د یو سجدې نه چې راپاسې دویمې سجدې ته به نه ځي نو دا دعا ویلی شي، رب اغفر لي رب اغفر لي 3 پیرې وایي، یو پیرې وایي، دا ځان باندې ضروري وګڼي. بیا سلام پورې دعاګانې په دې کې دي. د دې نه پس په دې کې بیا د حج احکامات دي، د دې هر مکه سے نه روانږي، عرفات او مزدلفه، مکمل هر څه په دې کې. ورسره د عمرې احکامات دي، په دې کې تاسو بیا کتی شئ. هر یو الفاظ به ښه په ویډیو سره دی، هر یو الفاظ باندې انسان ښه پوهه کوي. زمزم پینے کی دعا او حجامت تر پورې هر څه پورې دې کې شته دی.
او بیا نماز جنازه د مونځ د جنازې طریقه پکې د مکمل د ماشوم دپاره چې کوم دعاګانې دي هغه دي پکې، د بالغه نابالغه دپاره چې کوم دعاګانې هغه دي پکې. بیا احادیثو ته به راشو، دې کې مکمل دا غټ غټ کتابونه چې کوم دي صحیح بخاري، صحیح مسلم، ترمذي، سنن ابو داود، دا مکمل احادیث پکې دي صحیح سته. نو دا تاسو بیا کتی شي دي کې مکمل بیا سره د عربي متن او سره د اردو ترجمې مکمل احادیث دي پکې. کوم ملګری غواړي چې هغه د عربي مو ګوري، هغه د اردو ترجمه مو ګوري، هغه د انګلیش ترجمه مو ګوري، نو هر څه به دې کې راتلی شي. دې نه پس ملګرو بیا موږ چې کوم دی قرآن ته به راشو، نو مکمل قرآن په دې کې شته، تر د سورت فاتحې نه واخله تر سورت الناس پورې مکمل قرآن په دې کې موجود دی. تاسو یې کتی شئ. دې کې بیا دا قرآن ویلی کېږي هم دی پلی باندې چې تاسو پلی کړئ که نه، دا تاسو مکمل تاسو ته پلی کېږي. په دې کې مکمل هر یو قاري په اواز باندې بیا بالقرآن دی. د چا کوم قاري اواز خوښ وي نو هغه قاري په اواز دی هغه ځان ته قرآن پلی کړي او انشاءالله تعالی تاسو ته فایده کېږي. دا اپلیکیشن ضرور ډاونلوډ کړئ. دې کې ډېر څه دي چې ما ځکه ویډیو لنډه کړه، مختصر مې کړه چې ویډیو رانه زیاته نه شي. نو دا تاسو ډاونلوډ کړئ. دا اپلیکیشن ډېر مزیدار اپلیکیشن دی. انشاءالله خوښ به وي، ثواب به وي انشاءالله موږ دپاره تاسو دپاره. موږ د دعاګانو کې یې یاد ساتئ. د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله.